الرحیم. زما نوم مریان علي دی چې 400 میونسپلټي مې صدر یم. دا نن چې کومه واقعه زما د دې اکروچمنټ مرګرو سره وشو نو دا ډېره زیاته افسوسناک ده او د دې په باره کې مستقل پته به زهیب بچا ته لګي دی به تاسو ته راټولې خبرې وکړي خو انشاءالله د دې خبرو تپوس به موږ هغه که هر څوک یې موږ به یې ترې کوو. خو زما یو غټه ګیله چې کومه ده سونیانان ده چې ته پکې ورسره تلې او ستا باوجود هم بیا داسې وشو نو بالکل ته د دې سیټ بیا ته اهل نه یې. دونه خو به یې تپوس کړی که نه چېرې دا کسان ما ځان سره بوتلي وه او ته ترې راوتښتېدې زما کسان دې ورته پرېښودل. دویمه چې کومه ده د ایسای چې کوم ویلي چې یاره ما ته د شوټ کېدو دغه چې یاره زه به دا ولمه نو ته چې بیا دونه نرې چې ویشتل کېږي نو بیا زه ایران ته د مسلمانۍ په دغه کې اسرائیلو سره وجنګېږم ځکه چې دا غریب دی ځکه به دا شاټ خبره وکړه چې یاره زه به ولمه خو انشاءالله موږ دغه یارې واله نه یو. موږ به هر قسمه په هر مور باندې موږ خپل تپوس کولی شو او کوو به که خیري د خپل ورکر دپاره که زما سر هم ځي زما پې پروا نشته انشاءالله دې تپوس به زه کوم او باقي چې څه حقیقت شي ورته زهیب بچا تاسو ته ووایي. خلاص خير كليب ده شان لاندې کېږه که نه لاندې کېږه موازه دقه شندان ده برا دقه الدولة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د 400 د تحصیل نیوز سټیشن د ورکر یونین سرپرستی علایم صهیب بچا مې نوم دی. سر جی یو داسې واقعه وشوه چې زمونږ انکورټمنټ سټاف د اشم خان او د جمیل خان په سرپرستی کې لاړو دغه ته دا نوی چې کومه سبزي منډي ده څوک ورته ایلیګل وي څوک ورته څه وي د هغې له لاړلو د سونیانیاز په دغه کې د ډي سي په انسټرکشن باندې لاړل چې تاسو لاړ شئ اول د کې دغه په دې باندې چونکې سټې ده یا هر څه دي هلته کې کار روان دی تاسو لاړ شئ دا وګورئ او سپاټ ته لاړ شئ چې وګورئ آیا څه اکټیویټي روان دي که نه. زموږ ټول سټاف لاړه پکې 10-12 مرګري دا ټول مرګري ولاړ دي دا لاړله موقع ته لاړله. په دغه دوران کې چې پولیس والا راغلل د پړانګ ویسچو چې چې ورسره یو ایس آی و ورسره نور پولیس والا به مو هغې راغلله هغې زموږ سټاف ته وایي چې تاسو څه کوئ ټیک شو چې یو دی چې اے سی ولاړه ده مونږ د هغې په اسسټنس کې راغلي یو او مونږ اکټیویټیز ګورو خپل رپورټ سبمیټ کوو چې کوم اکټیویټیز روان دي. زمونږ تحصیل میونسپل ایډمنسټریشن خپل ډومینز دي خپل دغې دي هغې به ګوري چې کوم ځای کې اکټیویټیز روان دي هغې به ځي به هغې به هر ځای ته ځي کوم ځای کې یو بلډینګ روان وي یو دغه روان وي هغې به هر ځای ته ځي. په دغه دوران کې د ایس ایچ او والټه کول شروع کړله ټیک شو جي باقاعده دا ټول کسان ګواه دي زمونږ د ورکرز ته زمونږ د ډي ټي ایم ای دا هغه ورکرز دي چې هغه په سټوډنټ ورکې ګرځي د قوم خدمت کوي تنخواګانې ورته په 3-4 میاشتو کې نه ملاویږي. دغه خلک لاړل او هغه ورته باقاعده ګالم ګلوچ یې ورسره وکړل باقاعده کنځل وکړلې او بیا ورته اخره کې ایس آی صاحب وایي چې یاره تاسو ټي ایم ای څه شی دی چې تاسو راځئ او دلته کې اکټیویټیز کوئ زه د ځای بادشاه یم ما نه به لومبي تپوس کوئ ټیک شو جي. دا ټي ایم ای داسې لاوارثه نه ده چې تاسو به ځئ او تاسو پولیس والا به دا زما د ډي پي او صاحب نم دغه دا ډپارټمنټ سي دا ډپارټمنټ باقاعده یو بل سره کوارډینیشن کوي په چوک کې چې کله انکروچمنټ کېږي باقاعده پولیس سره موږ کوارډینیشن کوو باقاعده موږ انکروچمنٹ هغې سره کوو ټریفک والا ته دا ټولو ته پته ده چې موږ باقاعده دې سره یو ځای اکټیویټیز کوو. دغه ایس آی صاحب ورته وایي چې وروره که کم کس رانږدې شو وي زه به یې ولمه نو وروره دا 400 دا یو دلته کې یو قانون دی یو دغه دی او ته بیا په پرایویټ کیپیسټي کې بیا هلکان راولي او تا سره په سپینه جامه کې هلکان یو هغې سره بیلټونه وي او هغه وال ټکول شروع کړي. زما دې سره کار نشته دی چې آیا ای بی هغه بابا دغه بابا زما دې سره کار چې زما خپل ورکر سره کار دی چې زما د ورکر بېعزتي ولې هلته کې شوې ده. په دې کې زه خپل دغه ته اسسټنټ کمشنر صاحب ته دا ګیله رسوم د ستاسو په واسطت باندې چې جی دا کسان تاسو لاړل ستاسو په اسسټنس کې لاړل د دې به څوک ذمهواري که دې پولیس والا پې ډس کړو یا پې هر څوک د دې به څوک ذمهواري. نو زه باقاعده د خپل ډي پي او صاحب نم دا کوم چې دې کې ښه مکمل شفاف انکوایري وشي ډي سي نم مونږ د دې دا کوو مونږ د خپل د یونین په بهاف باندې د خپل ورکر تپوس کولی شو او هر وخت به انشاءالله به کوو که د دې خبرې
د دې شفاف انکوایري او نشوا نو بیا به زمونږ د جمعې د ورځې نه یا د پیر د ورځې نه به ان شاء الله مونږ خپل چې کم اکټیویټیز دي زمونږ کم سینیټیشن اکټیویټیز دا به مونږ مکمل سټاف کوو او مونږ په چوک کې به احتجاج ته مجبور کیږو لومبه د دې مکمل شفاف انکوایري وشي پولیس ولې ستاسو په ورکرانو تشدد وکړ مونږ په ورکرانو باندې دا تشدد ولې وکړو دا هغه به د ایسو ته پته لګي چې ته ولې په یو پرایویټ کیپیسټي کې راغلی وې ټیک شو ته راشه ته موقع له راشه زما سټاف سره ودرېږه چې یاره تاسو ته څه مسله تاسو ولې دلته کې راغلی په یو طریقه باندې معلومات وکړه ټیک شو جي چې تاسو ولې دلته کې راغلی تاسو د چا په بیهاف باندې راغلی مونږ باقاعده زمونږ هلکانو ته ویلي چې مونږ ډي سي صاحب په انسټرکشن باندې مونږ سره اے سي ولاړه ده سونیا ناز ولاړه ده مونږ دې له راغلي یو ټیک شو دا اکټیویټیز یا لیګل ده یا انلیګل ده باقاعده ورسره هغه باندې خبره کوه تم ډپارټمنټ دی زم ډپارټمنټ دی یوازې دا خبره نه چې ته پولیس والے زما د ډپارټمنټ څخه ډپارټمنټ نه ته کانسل کې او ته وایې چې ټي ام ایس شي دی چې ته دلته کې راغلی دی ته زما د سټاف والے نه ورته پوسو کا چې ته په کم کیپیسټي کې راغلی یا زما سټاف ته وضاحت وکړي چې زه په دې کیپیسټي کې راغلی د دې وجه دی دغه راغلی اوس څومره کسان ماته شدو شوي دي په یاري کړی شوي دي ګرفتاری شوي دغه لپاره زما یو سټاف ممبر یې بوتو داغه نه موبایل واغشتو د ټول نه موبایل واغشتو ټیک شو جی دا ټول کسان گواه دي د خبرې باقاعده موږ ډي پی او صاحب لمزو په دې کې باقاعده افیشل لیډر هم موږ خپل ټیمو صاحب تم دا خواست دي چې په دې کې باقاعده افیشل لیډر کې ډي پی او چا سدیتا ډي ای جی آر پی او مردان صاحب ته چیرې د دې باقاعده شفاف انکوایري وشي چې ولې یو ډپارټمنټ ته زما ورکر ته ولې یو پولیس والے زما سپک ګوري بل زما دا ورکر نه موبایل اغشتي هغه دا د نکړې تانه ته دا په هغه موبایل کې خپل د کوډ ډیټا و دا په کې نوټ شو تا ولې دا ډیټا ډیلیټ کوله دی وجه تا ډیټا ډیلیټ کوله تا ریکو چې ته په یو پرایویټ کیپیسټي کې آی تھنک چې تر راغلی ټیک شو جی په دې کې د څوک میډیا ورکر هم راشي موږ چې هم په دې او پکې جی خو هغه میډیا ورکر نو موږ نشو هغه چې هغه هر څوک او پکې صحیح خامخا پکې دا حاجی صاحب چې تاسو اوس دغه ګیله چې کوم ده د ډسټرکټ اډمنسټریشن نه ده د پولیس نه ده که دغه نه ده دغه پرایویټ کسان لومبي چې کوم ده لومبي زموږ ګیله خپل ډسټرکټ اډمنسټریشن نه ده د اے سی صاحب نه ده د اے سی سونیا ناز صاحب نه ده چې تا زما ورکر بوتو تا زما امپلوی بوتو نو ته هلته کې هغه ته ولې پروټیکشن نشي ورکولی چې هغه هلته کې پولیس یې زدو کوب کوي ګالم ګلوچ ورسره کوي وینا ورته کوي تاسو په هغه ټایم باندې چېرته تللی وئ دا زما د ډسټرکټ اډمنسټریشن نه دا ګیله ده زما د خپل پولیس ډپارټمنټ نه دا ګیله ده چې ته راځې او ته وایې چې زه بادشاه یم او زما نه به خلک تپوس کوي او والي به یو ځای کې دا خو چې سبا زه به دلته کې چوک کې به زه انکروچمنټ کوم دا خو به چې دغه کې به یو انلیګل اکټیویټي کېږي زما ډپارټمنټ به خپل ډومین وي زه به هغې کې ځم زه به د پولیس نه تپوس کوم پولیس دا کار چې دی به ما سره ایز اسسټنټ ځي او دی به هلته کې ګوري چې هلته کې د حالات خرابېږي یا حالات پوره د دې نه مخکې سبزي منډي ایشو وه زمونږ ډومین او زمونږ مینډیټري وه مونږ لاړو مونږ سبزي منډي پولیس مونږ سره ایز اسسټنټس کار کوو مونږ ډي سی صاحب په اسسټنټس کې کلو مونږ هر یو شیز کوو د پولیس دا کردار دی د پولیس دا کردار نه دی چې زما ورکر به ته به کنځلې کوي او د هغه نه موبایل په زور اخلي که زما یو ورکر یو انلیګل اکټیویټي کوله دغه ځای کې زما دلته کې ټیمو صاحب شته اته به په هغه ټایم فون کړو ورته به ویلو چې یاره ستا دا ورکر راغلی دی په یو پرایویټ کیپیسټي کې راغلی دی انلیګل اکټیویټي کوي کایندلی تاسو دا خپل سټاف بوزه یا ډي سي ته به ویلو یا په هغه ټایم باندې اے سی ولاړه وه اے سی میډم ته به ویلو چې ستاسو دا سټاف راغلی دا یو انلیګل اکټیویټي راغلی دا زموږ دې سره څه کار نشته زه صرف د خپل ورکر تپوس کوم چې زما ورکر سره ولې داسې کار وشو ډېر مهرباني